السلام علیکم. امید است تاسو به ټول ټیک ټاک وې. نن ویډیو او د کوم روانه ویډیو دی دا ډېر زیاتې ضروری دي. دا د کینسر باره کې دي. لکه کینسر تاسو ته ټول ته پته ده چې ډېر زیاته خطرناکه بیماری ده. اکثر د خلک د نوم نه یادېږي او تقریبا په هر یو کور کې یا دوم دریم کور کې یو کس د کینسر نه مري او خاص طور پر نن سبا په دنیا کې پاکستان کې او خاص طور پر د وزیرستان کې ډېر زیات شوی دی او خلکو ته دا یو غلط فهمي ده چې د کینسر علاج نشته. د کینسر چې کله فورث سټیج وي اخري سټیج وي کله پیلاو شي بیا علاج نشته. خو اکثر کینسر په فرست سټیج سیکنډ سټیج کې چې پیلاو شوی نه وي نو هغه ډېر ښه علاج دی علاج کېږي. مسله دا غدا چې مونږ په پاکستان کې د مونږ په معاشره کې یو خلک د خپل ځان کې نه ساتي بېغوري کوي ډاکټر ته نه ځي ټسټونه نه کوي. دوم نمبر دا دی چې د هر یو خلک ته معلومات نشته ډاکټر معلومات نه ورکوي د خپل معلومات نشته ایجوکیشن نشته ډېر فیکټرز دي. خو تاسو به حیران شئ چې د هر یو کینسر درې څلور داسې علامات چې کوم ته ریډ فلیګز وایي. ریډ فلیګ خطرناک علامات چې په آپ انسان کې وي نو دې مطلب دی چې آتا کینسر کېدی شي او هغه ډاکټر ته لاړ شي په ټایم باندې ټسټونه وکړي نو په هغه اولي سټیج دوم سټیج کې کینسر نیولی شي علاج یې کېږي. خو چې موږ ته کم سے کم هغه علامات پته وي. زه به تاسو ته په ویډیو کې د علاج باره کې خبره نه کوم ځکه چې د کینسر علاج تاسو کار نه دی یا ډاکټر کار دی. خو کینسر تشخیص کول په ټایم نه مخه تاسو خپل کار دی ځکه چې علامات تاسو ته وي تاسو ډاکټر ته چې نشئ لاړ اته پته نه لګي نو چې کله هم دا علامات تاسو ته وي ډاکټر ته به ځئ ټسټونه به کوئ هغه چې کینسر په ټایم نه معلوم شي. هر یو کینسر باره کې اوس تاسو ته کوم علامات وي مخکې ویډیو کې وایم چې دغه علامات وي تاسو ته یو کوروال ته ډاکټر ته ځئ او خپل تشخیص کوئ. تاسو د خپل ایج کم وي اکثر په بوډاګانو کې کینسر زیات وي په ماشومانو کې په هر ایج کې کېدی شي او کم سے کم د خپل د کور والو لپاره دغه ویډیو وګورئ مخکې چې کوم ویډیو روانې دي چې کم سے کم دا علامات چاته وي نو کم سے کم ډاکټر ته خامخا ځئ ټسټونه کوي. اوس به نن ویډیو کې به تاسو ته صرف زه د هغه باره کې ووایم چې پورا دنیا کې کینسر کوم کینسر زیات دی کوم کینسر نه زیات مرګ کېږي او چې لږ معلومات تاسو ته وي چې دغه کینسر ضروري دي. په 2020 کې د کوم ورلډ هیلث ارګنایزیشن د WHO یو رپورټ مطابق 1 کروڑ 10 ملین کسان د کینسر نه پورا دنیا کې مړه شوي دي. پورا دنیا کې چې کوم ټول نه کامن مطلب عام کینسر دی زیات کینسر دی هغه دی بریسټ کینسر کوم چاقي والا کینسر د ښځو کې دغه تقریبا 26 لاکھ کسان ته په 2020 کې 26 هغه شوی بریسټ کینسر. دوم نمبر چې کومه دی لنګ کینسر دی پیپړې والا دا هغه 22 لاکھ کسان ته شوی. درم نمبر چې کومه دی کولون اینډ ریکټم چې کوم غټې کولمې دي دی والا دا 19 لاکھ. څلورم نمبر دی پروسټیټ کوم د وړې امتیازي پلار کې یو حدود دی هغه دی. پنځم نمبر چې کومه دی سکین دی سرمن دی 12 لاکھ او شپږم نمبر چې کومه دی سټومک هغه 10 لاکھ مطلب معدې والا 10 لاکھ کسان ته شوی دی. اوس په ټوله خطرناک کینسر کوم دی چې کوم کینسر نه مرګ شوی دی هغه کې اول نمبر چې کومه دی هغه لنګ کینسر دی د پیپړې والا دا دینه 18 لاکھ کسان 2020 کې مړه شوي دي. دوم نمبر چې کومه دی کولون ریکټم چې کوم غټې کولمې والا دی هغه 9 لاکھ کسان مړه شوي دي. درم نمبر چې کومه دی لیور د جګر والا دی جګر والا 8,30,000 کسان او څلورم نمبر دی معدې والا دا 7.5 لاکھ او پنځم نمبر چې کومه دی بریسټ دی چاتی والا 7 لاکھ. لکه چاتی والا پورا دنیا کې ټول زیات دی 26 لاکھ خو په مرګ لحاظ سره د پنځم نمبر دی صرف 7 لاکھ کسان. او اوس ورشو پاکستان ته. په پاکستان کې چې کومه دی په 2020 کې 1,78,090 کسان ته کینسر شوی 1,78,000 په دې کې 1,70,000 کسان پاکستان کې د کینسر نه 2020 کې مړه شوي دي. پاکستان کې چې کوم نمبر 1 نمبر دی هغه کوم دی هغه د بریسټ کینسر د چاتی والا هغه تقریبا 14% دی مطلب 25,000 کسانو ښځې ته د کینسر د چاتی کینسر هم مړه شوي دي دا مطلب 14% دی. څو کې 14% بریسټ کینسر دی. دوم نمبر دی لیپ اینڈ اورل کیویټي چې کوم شونډې دي او دغه مخله د خولې دی چې کومه دی 9.5% څو کې 9% کسان دی مړه شوي دي. درم نمبر چې کومه دی لنګ کینسر د پیپړې والا نه 5% څو کې 5% کسان او څلورم نمبر چې کومه دی لنګ کینسر هغه دی اوسوفیګس چې کوم دی خوراک نه لیدا دا پنځم نمبر چې کومه دی د غټې کولمې والا دا او شپږم نمبر چې کومه دی دا نور چې کوم کینسر دی دا 60% دی.
نو دا صرف جنرال معلومات دي، تاسو ته ما دغه لیکلي دي. دغه پیج تاسو به ویډیو په سټاپ کولی شئ. دغه تاسو لیکي ځان سره دا ټول سټیټسټکس چې کوم دي د ورلډ هیلث ارګنایزیشن والا دي، د پاکستان او پورا دنیا چې کوم کینسر زیات دی، کوم زیات خطرناک دی، لکه بریسټ کینسر ټول زیات دی، جاتی والا او دغه لنګ والا به ډېر خطرناک دی د مرګ له سره. او دغسې هر یو کینسر به مخکې تاسو ته زه ویډیو کوم چې علامات څه شی دي او غټ غټ وجوهات څه شی دي. نو کوشش وکړئ چې هغه ویډیو نن ویډیو پوره وګورئ چې د کینسر نه بچاو ممکن شي. مهرباني.